سامعین نن چې موږ کوم مجلس کې راغون شوی دا د ختم قرآن حواله سره منعقد دی ستاسو د مشومانو د ژبې نه د قرآني حروف اوریدلو ستاسو د دې د ژبې نه د حروف مخارج اوریدلو ستاسو د مشومانو د خوږې ژبې نه سنت کم دعاګانې دي هغه اوریدلې دا ټولې خبرې موږ ته یو پیغام راکوي هغه پیغام دغه دی چې نن د کومه جلسه منعقد شوي ما اوس ته کوم مجلس کې راغون شوي دا د قرآن برکت دی دا د قرآن د عظمت دلیل دی دا د قرآن د رفت دلیل دی دا د قرآن د لویوالي دلیل دی دا د قرآن د بلندي دلیل دی قرآن چې کوم ځای ته ځي هلته ځان سره رڼا راوړي قرآن چې کوم ځای ته ځي هلته نه تیاره ختمېږي قرآن کوم ځای ته ځي هلته به علم رسي قرآن کوم ځای ته ځي هلته به جهل ختمېږي کوم ځای کې د قرآن درس او تدریس کېږي هلته به دینداري طبقه پیدا کېږي کوم ځای ته قرآن ځي هلته به الله پاک علما پیدا کوي کوم ځای ته قرآن درس او تدریس کوم ځای کې کېږي هغه ځای کې به الله پاک حفاظ پیدا کړي مبلغین پیدا کړي مجاهدین پیدا کړي مفسرین پیدا کړي محدثین پیدا کړي خطبا پیدا کړي تبلیغ پیدا کړي جهاد ته وجود نصیبېږي سیاسي علما به پیدا کېږي د دین هره شعبه به روان دوامي کوم ځای کې چې قرآن درس او تدریس ختمېږي هغه ځای کې به جهالت پیدا کېږي تیاري به پیدا کېږي لوڼې به ژوندي دفن کېږي اولاد به قتل کېږي بچې به پلار قتلي پلار به بچې قتل کوي زنا به هم کېږي شراب به هم کېږي سود به هم کېږي غلا به هم کېږي قتل او غارت به هم کېږي دشمني به هم کېږي نفرت به پیدا کېږي د دې مثال موجوده هم دنیا کې شته دی تاسو مشرقي استاد ته لاړ شئ هغه ځای کې چې څومره پورې مدارسو د بخاري درس او تدریس کېدو قرآن درس او تدریس کېدو هلته الله پاک امام بخاري پیدا کړو امام ترمذي پیدا شو امام مسلم پیدا شو امام ابن ماجه پیدا شو امام ابو داود پیدا شو کله مدارسو باندې پابندي ولګېده نن لاړ شه هغې ځای کې تاسو ته اذان کول ولا نه میلاویږي هلته به تا ته اقامت کول ولا میلاو نشي هلته به تبلیغ کول ولا میلاو نشي هلته د جهاد نوم هغه څوک نشته جهاد بینوار خو ډېره لرې خبره ده قرآن کې کوم آیتونه جهاد په باره کې نازل شوي دي هغه مونځ کې ویلو هم اجازت نشته دی جمعې باندې کومه خطبه کېږي هغې کې جهاد خبره نشي کولی تبلیغي جماعت خبره نشي کولی هلته به کوم خبره کېږي هغه خبره به کېږي کوم حکومت نه عالم ته میلاو شوي ده زه دې نتیجې ته ورسېدم چې څومره پورې زما مساجد او مدارس محفوظ وي هلته به د دین هره شعبه محفوظ وي نن دلته دې مسجد کې تبلیغي مرکزې ودرېږي هغه شپږ نمبرې پابندي دخل به یې نه وي دې وروسته مدرسه پرته ده دلته جهاد والا ملګري راشي هغه به جهاد باندې بیان کوي بیا جهاد کولو نه پس بیا خلکو نه چنده غواړي دې وروسته مدرسه پرته ده دلته سیاسي عالم راشي هغه ته نه غواړي اسلام نفاظ برابر نه غواړي هغې وروسته مدرسه پرته ده دلته یو صوفي راشي هغه دلته تصوف باندې بیان کوي هغې وروسته مدرسه پرته ده دلته یو تصنیف کول والا مصنف راشي هغه کتاب لیکلی دی هغې وروسته مدرسه پرته ده دلته کې که کوم د دین شبهې خبرې کې خبره کوي هغې وروسته مدرسه پرته ده نن تا د ماشومانو په ژبه باندې قرآن پاک واورېدلو دې وروسته مدرسه پرته ده د ماشوم په ژبه باندې سنت دعاګانې دي دې وروسته مدرسه پرته ده دا ماشومانو مخارج زده کړي دي دې وروسته مدرسه پرته ده نن د ماشوم اخلاق زده کړي دي دې وروسته مدرسه پرته ده بیا به ما سره د دې خبرې اعتراف کوي د دې خبرې انشاءالله ثم انشاءالله د ځمکې مخ باندې څومره پورې د مدارسو قافله روان دوامي دا مدارس موجود وي انشاءالله ثم انشاءالله تر قیامت سبا پورې به دا علما هم موجود وي حفاظ به هم موجود وي مدرس به هم موجود وي صوفي به هم موجود وي محدث به موجود وي مفسر به موجود وي خطیب به موجود وي حافظ به موجود وي قاری به موجود وي انشاءالله ثم انشاءالله پتیلو ته پیغام ورکول غواړم اقتدار کې موجود خلکو ته هم پیغام ورکول غواړم کم خلکو ته عزم دی دا اراده ده مدرسه به بند شي دې ته به تړا ولګي دروازې به بند شي هغوی ته پیغام ورکول غواړم انشاءالله ثم انشاءالله زما علماء دیوبند زما علما موجود وي زما دا قافله موجود وي زما دا ملګري موجود وي انشاءالله ثم انشاءالله مدارسو دا قافله وفاق المدارس په صورت کې موجود ده دا قافله به انشاءالله تر قیامت سبا پورې به روان دوامي انشاءالله وی کنه به انشاءالله وی کنه به انشاءالله وی کنه به انشاءالله 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 دا قافله به سبا پورې به روان دوامي انشاءالله نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر محترم سامعین بیا چې زه کم دور سره تیریږم زه یو بدترین دور سره تیریږم یو د ظلم او د جبریت دور سره تیریږم تا ما ته کنسلې وکړې ما بیا هم ستا بچي ته قرآن ښودلی دی تا ما ته بد رد ویلو بیا
بیا په ستا بچي باندې ما حدیث زده کړي دي تا ما پسې کنسلې وکړې ما بیا هم د تبلیغي جماعت دفاع کړي تا ما ته دهشتګرد وویلو ما بیا هم د جهاد دفاع کړې ده تا ما ته دقیانوس وویلو ما بیا هم مدرسې کفیله روا دوا ستلې ده تا ما پسې ما ته د غریب وویلو ما بیا هم د مسجد مدرسه کما دغه سنباله کړې ده ما د مسجد مصلا سنباله کړې ده تا ما ته پته نشته کم القبات راغو تا ما ته وایي چې دا د پیسو لالچي دی بیا هم زه د دین خدمت کوم تا ما ته وایي چې د ګاډو بنګلو پسې ګرځي بیا هم زه د دین خدمت کوم تا ما ته 3,000 تنخواه مقرر کړه بیا هم ما مسجد سنبال کړی دی تا ما ته 2,000 تنخواه مقرر کړه ما بیا هم مسجد کې درس او تدریس کړی دی زه د غربت دور سره تېرېږم زه د مهنګۍ دور سره تېرېږم زه د مشکلاتو دور سره تېرېږم تا بیا صرف په دې باندې اکتفا ونه کړه ستا ما خور مور ته کنسلې وکړې ما بیا هم د دین خدمت کړی دی تا ما اساتذه کرامو ته بدرت ویلي ما بیا هم د دین خدمت کړی تا زما کبیرو ته بدرت ویلي دي ما بیا هم د دین خدمت کړی تا زما دې پټکي ته کنسلې کړي ما بیا هم د دین خدمت کړی تا زما ګیري ته کنسلې وکړې ما بیا هم د دین خدمت کړی دی ما بیا هم قرآن درس او تدریس کړی ما بیا هم امت مسلمه ته احادیث ښودلي دي پته نشته تا ما ته کمې کنسلې وکړې بیا په دې باندې تا اکتفا ونه کړه تا سپینه سر رکټ کو زما عالم په ځای د ولګولو تا د خنزیر نه مخ رکټ کو زما عالم په ځای د ولګولو تا د سپینه شکل رکټ کو زما علماو په د جسم په د ولګولو تا زما علماو ته جنګي واچولو تا زما علما بربند کو تا زنانو سره دغه تصویرونه فوټوشاپ کې جوړ کو تا زما علماو ته فیک تصویرونه جوړ کو غدا په سوشل میډیا باندې نشر کو صرف دې لپاره چې دا علما بدنام شي ما د الله ذات باندې قسم وي دا چې تاسو کړی دا د ډیر لږ کړی دي د په سوچند باندې وکي د دې 100 کروڑ چند ته ما سره ظلم وکي ما ته بدرت وای ما ته کنسلې وکي بیا هم د دین خدمت کول دا زما مشن دی قرآن دفاع کول زما مشن دی ختم نبوت دفاع کول زما مشن دی قرآن ته حفاظت کول زما مشن دی مسجد او مدرسې چوکیدار کول زما مشن دی ان شاء الله ثم ان شاء الله او دا مشن به تر قیامت سبا پرې سره ما دوامي معنا مخکې زما کبیرو دا مهنت کړي اوس دا مهنت په ان شاء الله زما ته عمل کړی زه هم کوم او ان شاء الله ثم ان شاء الله دا پیغام هم درکول غواړم زه مدرسه کې تدریس کوم زه په دوی پاکستان په خاوره باندې ګرځم او ان شاء الله ثم ان شاء الله هغه ورځ لري نه ده چې راتلونکي نسل کې به ان شاء الله زه هغه علما ته راوم چې هغه د دین دفاع کوي هغه د ختم نبوت دفاع کوي هغه ناموس صحابه لپاره جنګيږي هغه د مسجد او د مدرسې چوکیدار کوي هغه د تبلیغ دفاع کوي هغه د جهاد دفاع کوي هغه د مجاهد هم وي هغه مبلغ هم وي هغه خطیب هم وي هغه محدث هم وي هغه مفسر هم وي هغه باطل ته لګام ورکول ولا هم وي او د دین کبه شوبې کې ضرورت وي ان شاء الله ثم ان شاء الله زما دا شاګرد زما دا بچي زما دا راتلونکي نسل به ان شاء الله ثم ان شاء الله د دې هر شوبې کې کار کوي او باطل ته پیغام ورکول غواړم کچې تا دا خیال وي زما علما شهید کو تا شیخ حسن جان شهید کو تا تحریک روان تواده تا شیخ سمیع الحق شهید کو تحریک روان تواده تا ډاکټر عادل خان شهید کو تحریک روان تواده تا مولانا شمس الرحمن شهید کو تحریک روان تواده تا مولانا محمد امین شهید کو تحریک روان تواده بچور کی تا زما سرور علما شهید کو تحریک روان تواده ټام کی تا زما علما شهید کو تحریک روان تواده هم کو بس باقي باندې ستا زما علما شهید کو تحریک بیا هم روان تواده کوه بس باقي زما علما د شهید کو تحریک بیا هم روان تواده تیرا بس باقي د زما علما شهید کو تحریک بیا هم روان تواده کچره ستا دا خیال وي چې زما د علما شهید کوم دا आवाज به ختم کړي شي یو خبره یا ستا زما ختمولو سره زما आवाज خاموش کولو سره دا आवाज نه خاموش کیږي دا आवाज نور اوچتيږي او ان شاء الله ثم ان شاء الله قیامت سبا پرې دا ټول شوې دا ټول تحریک دا ټول مشن دا ټول تحریکات دا ټول انقلابات ان شاء الله ثم ان شاء الله تر قیامت سبا پرې روان تمامي ان شاء الله